دې مو سوچ کوم نو دا ګوره صرف زمونږ د خپل عمل د لاسه الله په چا ظلم نه کوي الله چا سره هم زیاتې نه کوي دا صرف او صرف زمونږ اعمال دي زمونږ عملونه دي زمونږ د علاقې یو ډېر لوی عالم دی هغه یو زمانه کې خپل یو واقعه لیکلې ده چې تللی وم بیت المقدس ته اوس خو دا بیت المقدس د یهودو په قبضه کې دی یهودیانو سره دی دا څومره د مسلمان دپاره بې غیرتي ده چې د مسلمان جومات او د مسلمان کور او د پیغمبرانو خاور او ځمکه دا نن د مسلمان نه په زور یهودیانو نیولي دی او د هغې په قبضه کې دي که هغې غواړي مسلمان پکې مونځ کولی شي او که نه غواړي نشي کولی دا هغه د بې غیرتي ده د مسلمان وی چې زه بیت المقدس ته ښار ته ورسېدم لاړم نو ما د جومات سره خوا کې یو هوټل کې کمره ونیوله او په دې خیال باندې چې د جومات ته نږدې ما او زه په دې جومات کې مونځ کوم په اسانه وله راځم او بیا په لومبي صف کې زه په دې کې مونځ وکړم لکه اوس هم بیت الله ته د خدای پاک مونږ تاسو بوتلي کې چې څوک هم ځي د هغه کوشش دی چې لنډ نه لنډ ځای بیلو شي چې ده ته عبادت اساني د جومات سره نږدې هوټل کې مې کمره ونیوله د شپې ور ورسېدم او سهار مانځله مې نیت وکړو چې زه به د بیت المقدس جومات ته ځمه او په هغې کې به زه مونځ کوم او وختي به ځم چې په لومبي صف کې ودرېږم او په هغې کې مونځ وکړم ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا د بیت المقدس جومات کې یو مونځ وکړو دومره اجر رب العالمین ورکوي لکه په نورو جوماتونو کې چې 50,000 مونځونه کړي ګوره د دغې 50,000 مونځونه نن مسلمان محرومه دی نن د کافرو قبضې له جومات تللی دی نو ما دا سوچ وکړو چې زه به دې جومات ته ځم او بیا د لومبي صف ثواب ډېر زیات دی ګورئ دا یاد وساتئ بعضې خلک د صف نه رستو کېږي نبی علیه السلام فرمایي که تاسو ته پته ولګېده چې په بانک کې څومره ثواب دی او که دا پته درته ولګېده چې په لومبي صف کې څومره ثواب دی نو په خړپوسو به ولې ځان ورسوئ که په لاسو کې او یا په خپو کې زخمي د تلو طاقت نه لرئ نو په خړپوسو لکه ماشوم چې په خړپوسو ځي په دې به وله ځان ورسوئ په لومبي صف کې به ودرېږئ او بانک ته به ځان رسوئ خو که تاسو ته د ډېره ثواب پته ولګي نن د بدقسمتۍ نه چې د بانک وخت شي یو ته وي ورشه بانک ووایه بل ته وي ورشه بانک ووایه بل ته وي ورشه بانک ووایه هلکه دا مه ووایه که جومات کې یو مؤذن مقرر دی قوم مقرر کړی دی امام مقرر کړی دی بانک وایي نو ټیک ده خو که هغه مؤذن نی نو یو بل ته دا مه وایه خو چې چا ښکلی والي ورځه خپل بانک وایه بانک کې ډېر لوی اجر دی یا د لومبي صف نه یو بل ته وي مخکې کېږه بل ته وي مخکې کېږه دې کې ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب دی په لومبي صف کې او که ځای پکې نی او ته رالې نو بیا ستا مجبوري ده بیا ثواب دویم نمبر کې شو دویم کې ځای نشته او ته رالې نو بیا دریم نمبر شو بیا خو مجبوري شوه د انسان خو کوشش پکار دی چې په لومبي صف کې انسان په مانځه کې ودرېږي دا یو خبره درته کومه یو صف چې لومبي جومات اوږدي نو هغه نیمګړي پرېږدي نو په دویم صف کې ودرېږي نه لومبي صف په پوره کوئ نبی علیہ السلام فرمائی اتموا صفوفکم دا صفونه پوره کې الاول فالاول لومبي صف دا غې نه پس دا لومبي پوره کې او که څه نقصان پکې راځي هغه د پر وستري صف کې راشي خو لومبي صفونه پوره ساتئ نو خبره مې دې پورې کوله چې مولانا صاحب وی چې سهار به وختي پاسمه چې زه په لومبي صف کې امام پسې ودرېږم او پوره ثواب حاصل کم پېشمني وختي پاسېدم چې جومات ته رالم د جومات دروازې بندې دي وی زړه کې خو خوشحاله شوم چې د شکر دی داسې وخت کې رالم چې دروازې لا بندې دي او دروازې به اوس کولاویږي نو چې کولو شي نو هجوم ګڼه خو به یي خو زه به لومبي صف له ځان رسوم وخت تېر شو سبا راوخت رڼا رو لګېده څوک نشته په دې دروازو تاویږم یو دروازې له ځه بلې له ځه بلې له ځه څوک نشته چاره مې تپوس وکړو چې د جومات کې مونځ کېږي که څنګه څوک نه راځي وایي چې لږ صبر وکړه اوس به امام صاحب راشي
وی چې دی کې یو ګاډی راغی غټ موټر او د دې جومات سره خوا کې د ګاډو د ودرولو هغه پارکینګ چې کوم ځای ګاډی ودرېږي هغه ځای کې خپل ګاډی ودرو یو سړی ته راکوش هغه سړي په لاس کې سګرټ نیولی دی راکوزېدو سره او سر تور پتلون کې او هغې سره هغه خپل بنین منین اچولی دی او دلته کې ټۍ یوې ځانده کړې ده او سګرټ سکي راکوشو او صاحبه بالکل نه ګیره شته نه برید شته پټکې خو څه کې چې سر یې سر تور دی راکوس شو داسې ماته یې کوس پاسو قتل او چابیان یې د جیب نه راوویستلې او د جومات دروازه یې کولاو کړه وایي زه ډېر زیات خفه شوم چې الله دا د دې جومات خادم دی ما چې خادم به نو دی خادم د خدمت یې کوي نو کم از کم د بیت المقدس د جومات خادم له خو پکار دی چې جامع خو یې د کمیس پرتوک وې ګیره خو یې وې ده چې پټکې یې نه وې ټوپی خو یې په سر وې نو نه پټکې او ټوپی او ګیره او برید ټول خرایلی او په پتلون کې دی او بیا سګرټ څکي او جومات ته چې ننوتو مې سګرټ په لاس کې لوخړه ته وباسي ډېر زیات خفه شوم او پریشانه شوم خو چې دې کله جومات ته ننوت او ور داخل شو زه م ورپسې ورغلم د جومات د حال دروازه یې کولاو کړه نو دا صاحب ورغې د لوډ سپیکر الماری له ټک ورکه او بانګ یې شروع کړو او ما خو وی چې دا د جومات څوکیدار دی دا خادم دی دا بابا خو مؤذن دی بانګي دی او ګوره بانګ او د بیت المقدس د جومات بانګ کوونکي ته وګوره مؤذن ته وګوره د شکل ته وګوره د لباس ته وګوره او ته یقین وکوي سګرټ یې په لاس کې یو ځل به وي الله اکبر نو د سګرټ نه به یې کش وویسته نو بیا به وي الله اکبر نو سګرټ نه بیا کش وویسته هسې عرب چې بانګ وایي ډېر په قلار په اطمینان باندې وایي لا غوږونو پورې ګوتې نیولې الله اکبر ووایي لاسونه ښکته کړي نو بیا په قلار وي الله اکبر نو یو بیا د سګرټ نه کش راخ کو بل به الله اکبر وي اشهد ان لا اله الا الله او سګرټ نه به کش راخ کو وی بانګ هم ختم شو سګرټ هم ختم شو او بیا صاحب د سګرټ هغه ټوټه راواغېسته نو دا د سګرټو دا لوښي وي که نه چې هغه بوره پکې غورځوي دا جومات کې ځای په ځای پراته نو هغې په کې کېښود وی داسې جړه راله چې پروردګاره دا هغه بیت المقدس چې حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت اسحاق علیه السلام په شریکه جوړ کړی دی دا هغه بیت المقدس دی چې حضرت سلیمان علیه السلام په پیریانو جوړ کړی دی دا هغه بیت المقدس دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم معراج ته نو په دې جومات بیت المقدس کې نبی علیه السلام ټولو پیغمبرانو ته 2 رکعاته لمونځ کړی دی هغه جومات د پیغمبرانو جومات ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی په براق زه سور ومه نو چې د بیت المقدس جومات ته ورسېدم نو جبریل علیه السلام هغه براق پړې واغېسته وی ما ته وی چې راځه وی مې چې دا به کوم ځای ودرو وی ما ته وی چې دا زه هغه ځای به ودروم چې پیغمبران به راتلل په څاروو باندې و هغوی به کوم ځای خپل څاروی ودرو نو وی د جومات سره یو غټه تیږه پرته وه لویه نو جبریل علیه السلام پکې دا قچه ګوته ومنډله هغې کې سورې و خو په خاوره بند شوی و ډېرې زمانې سورې و په خاوره بند و نو جبریل علیه السلام پکې په دې ګوته زور ورکړه هغه خاوره یې ته وویستله نو په هغه سوري کې د براق هغه پړې ور دننه کړه هغې پورې هغه براق وتړه وی ما ته وایي چې دا هغه تیږه ده او دا هغه سورې دی چې پیغمبران به په اسونو او په اوښانو رالل دلته به یې څاروي ودرولو په دې سورې پورې په دې پړې به تړه څاروی به یې دلته تړه داسې جومات او چې وردننه شوم نبی علیه السلام فرمایي نو وی دې کې فوراً بانګ وشو او بیا زه جبریل علیه السلام د مټ په لومبي صف کې ودرولم وی لومبي صف ته ور وړاندې کړم وی زه په هغه صف کې ودرېدم وی اقامت شروع شو وی ما وی چې دا به څوکینو دله به یې مونځ به کوي د دې جومات به څوک امامینو هغه مخکې کېږي وی ما ته جبریل علیه السلام چې اقامت خلاص وي چې ور مخکې شوی مې چې دا خو به څوک وي چې دا خلک ستا په انتظار ولاړه وی ور مخکې شوم په مصله ودرېدم 2 رکعاته مونځ مې ورته وکړه چې سلام مې وګرځو تپوس مې وکړو جبریل علیه السلام رانه په خپله تپوس کوي دا خلک چې دا دومره لوی هجوم او دا دې وپېژندل مې چې نه ما خو نه پېژندل وی دا
السلام نه تر عیسی علیه السلام پورې کم و بیش 1,40,000 پیغمبرانو چې تا ورته امامت دا مونځ وکړ. ټول وایي الحمدلله. نو پیغمبر علیه السلام ته په دغه جومات کې د امام الانبیاء لقب ملو شو، د ټولو پیغمبرانو امام، امام المرسلین، د ټولو رسولانو امام. هغه جومات چې په 3 نمبر کې دی، لومبي جومات د بیت الله خوا کې مسجد حرام دی، د مکې مکرمې جومات. دویم د مدینه منورې د پیغمبر علیه السلام جومات، او ورپسې په 3 نمبر کې بیت المقدس دی. 3 نمبر کې دی د مونځ اجر او ثواب. او نبی علیہ السلام فرمایي وی یو جومات لبم سفر نه کوي، ځکه د ټولو جوماتونو له خلک منزل ځي په مونځ کې برابر دي. سفر دا چې سړی ځان سره بستره والی یا ځان سره بیگ والی او پلان کې جومات ته دم الته مونځ کوم، داسې به نه کوي، سفر به نه کوي. صرف 3 جوماتونو له به سفر کوي، یو د نبی علیہ السلام د مدینه منورې جومات، یو د بیت الله جومات، یو د بیت المقدس. دې ثواب د نورو نه زیات دی. او نور که یو سړی وي چې دې نه زما او اسلام آباد کې جومات کې مونځ کوم، لاهور کې جومات کې مونځ کوم، پنډای کې جومات کې مونځ کوم، نو دا سفر ولا مه کوه. بس خپل کلي کې لوی جومات ګوره چې کم کې جمع زیات وي، او بس هغې کې خپل مونځ دې کوه، یا د خپل محلي جومات کې مونځ کوه، نور ټول په ثواب کې برابر. نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه جومات او دا هغې بانګ او دې سګرټ ته ګوره، او امام دا مؤذن ته ګوره. وی ډېر خفه یم، کېناستم، سنت مې وکړل چې امام صاحب به راځي، مقتدیان خو یو هم نشته. وی دې کې غر غر وشو، ګاډۍ ودرېده او یو سړی ترې کوز شو او جومات ته راننوت. چې مې هغه ته وکتل نو هغه هم په پتلون کې دی، او هغه هم دغه نیکر دی که څه شی د بنین دی که څه دی، هغه یې چولی دی، ټی یې مخکې اویزان ده. دا هغه هم نه پټکي شته نه ټوپی شته، سر یې خریلی دی، ږیره برید دواړه خریلی، او ټول لباس د انګریزان. زه خو دا خو د انګریز لباس دی. من تشبه بقوم فهو منهم. نبی علیہ السلام فرمایي چا چې ځان چا سره برابر کړه د هغې ډلې نه دی. که چا ځان د انګریزانو سره په شکل او په لباس کې برابر کړه د هغوی د ډلې نه دی، او که ځان چا د یهودو سره په شکل او په لباس کې برابر کړه د هغوی نه شو، او که ځان چا د پیغمبر علیه السلام او د صحابو سره په شکل او په جامه برابر کړه د هغوی نه شو. د دې قصو پته اوس نه لګي. نو خلک وایي دا شیخ دی، پټکې په سر دی، اوږدې جامې، خلک کم خوړل، دا کم خوړل. د دې شیخۍ او د دې اوږدو جامو او د دې پټکي پته به د قیامت په ورځ د نبي علیه السلام صف کې درته لګي. دلته خلک شیخانو پورې خاندي، ګیره پرېښې ده، شیخه مخکې شه او شیخه وروسته شه، او د دې ګیره ده وګوره دا ښکلی شکل، د دې ګیرې پته او د دې پرتوب کمیس پته، دا چې کله د قیامت ورځ ولګي او صفونه برابر شي، او یو خوا د یهودیانو صفونه چې او بل خوا د پیرنګیانو صفونه چې او بل خوا د رسول الله مبارک صف شي، نو بیا به هغه وخت کې پته ولګي. دا خلک به بیا هغه وخت کې افسوس وکړي، ګوتې بانچکونه به ولګوي، اوهو دا مونږ پته مونږ خو د شیخانو پورې خندل، د ده ګیره خو د حضور پاک په شانتې وه، دغه د یو سره خوا کې ودرېده. د ده سر دا خو د نبي علیه السلام په شانتې و، د ده پټکې، د ده جامه، د ده ناسته، د ده ولاړه، د ده خبرې، دا خو د نبي علیه السلام په شانتې و. ګوره هغه د هغې سره سب کې ولاړ دی. او زما خو پتلونو، زما خو پتلون یو خو د ضرورت دپاره لکه بعضې ملازمینو باندې لازم کړي، یو دا چې د ډول دپاره پتلون اچوي، دا خو زما پتلون دی. او ما خو صاحب ټی مخکې اویزانده کړې وه، ما خو د انګریز سره ځان برابر کړی و. مټه به یې ونیسي چې هغه کلینټن سره او بش سره ودرېږه، هغه یهود او عیسایانو سره په سب کې ودرېږه. الله دې د هغې د سپونو نه وساتي. دنیا کې هېڅ پته نه لګي، دا چې د قیامت میدان ولګي هلته به بیا پته ولګي. وی صاحب هغه سر تور سر دی، ګیره برېت نشته، را کوز شو. وی چې راغې جومات ته راننوت، وي هغه سره هم سګرټ په خلاص کې. وی ما چې دا به مقتدي به نو راغې امام به لا وروستو راځي. وی چې څنګه دی راورسېده، هغه مصلې ته ور مخکې شو.